د بې حیايۍ نه ځان وساتئ. تاسو یقین وکئ کوم خلک چې ټوله شپه پردو ښځو سره لګیا دي د بې حیايۍ خبرې کوي، دا سهار خپل لور د بې حیايۍ نه نشي منع کولی، خپل خور د بې حیايۍ نه نشي منع کولی، خپله ښځه د بې حیايۍ نه نشي منع کولی. د بې حیايۍ دومره غټ نقصان دی چې انسان د الله نه لرې شي، د الله د عبادت نه پې لرې شي. څومره چې بې حیا خلک دي، تاسو د هغو ژوند وګورئ که نه، هغه به د لمونځ نه محرومه وي، د قرآن د تلاوت نه به محرومه، د نیک کارونو نه به محرومه. او د انسان ټولو نه غټ نقصان دا دی چې انسان د نیک کارونو نه محرومه شي، او د قیامت په ورځ ټولو نه اول به د لمونځ حساب کړي. او چې ستا ژوند کې لمونځ نه وي، د قرآن تلاوت نه وي، نیک کارونه نه وي، او په دغه بې حیا حالت کې په تا مرګ راغی، نو خپل انجام په خپله وګورئ. او د بې حیا خلکو مدد هم مه کوئ، په څه طریقې سره هم د هغو مدد مه کوئ، ځکه تاسو چې د هغو مدد کوئ دا د بې حیایۍ په کارونو کې تاسو برابر شریک. قرآن کې الله جل شانه فرمایي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. الله وی د هغه خلکو اتباع مه کوئ، هغه خلکو پسې مه ځئ د چا زړه چې ما خپل د یاد نه غافله کړی دی. واتبع هواه، هغو خپل خواهشاتو پسې روان دي. وکان امره فرطا، او په دې کار کې دو هر حد کراس کړی دی، د حد نه پکې وتې دي. نو نن که تاسو سوچ وکئ موږ د بې حیا خلکو ډېر مدد کوو، هغو سپورټ کوو، د هغو بې حیایي هغه په خپله خورو شیر کوو، او په معاشره کې د بې حیایۍ خورولو یو ذریعه جوړېږو، او باقي دا د هغو مدد کوو، او د دې نه غافله یو چې دا موږ څه کوو، د الله نافرمانۍ کې مشغول یو. دا خو موږ د حرام کار حصه جوړېږو، د بې حیایۍ حصه جوړېږو. الله پاک دې موږ له سمج راکړي، موږ له دې الله پاک پوهه راکړي چې موږ د دې کارونو نه بچ شو. ځکه دا ژوند ډېر مختصر دی. نن که سړی ژوندی دی که نه، سهار به قبر کې پروت وي، او بله ورځ زموږ یو ملګری ځوان جان، هېڅ بیماري ورته نه وه، بس اچانک خبر راغی وایي مړ شو. څه بیماري ورته نه وه، نه بوډا و نه بیمار و، واده هم لا نه و کړی، 28 کاله عمر، لیکن قبر ته لاړ. نو مرګ څه ټیم هم راتلی شي. که د بې حیا په حالت کې مرګ راغی نو خپل آخرت به خراب کړو. لهذا د ګانو نه، فحاشۍ نه ځان وساتئ.